قرآن شریف دا اللہ کتاب دے زمونږ ستاسو د هدایت لپاره الله نازل کړی دی او دا الله کلام د خدای پاک خبرې دي. څنګه چې موږ تاسو خبرې کوو نو الله هم خبرې کوي. خدای الله خبرې بیا زموږ د خبرو په شان ني. موږ په خپل خبرو کې خولې ته محتاج یو، به د خولې نه او د غاښونو نه او د جبې نه او د شونډو نه خبرې نشو کول. او الله په خپل خبرو کې جبې ته یا تالو ته یا شونډو ته اندامونو ته محتاج نه دی. نو قرآن د خدای کلام دی، خبرې دی، د الله کتاب دی، د هدایت لویه ذریعه ده. څنګه د الله ذات با برکت دی نو د الله دا کلام خبرې کتابم با برکت دی. خو قرآن د الله تعالی د طرف نه د حضور پاک د پاره یو لویه معجزه هم ده. ګوره هر پیغمبر له خدای معجزې ورکړي دي. معجزه څه ته وایي؟ معجزه دې ته وایي چې د پیغمبر نه داسې یو کار وشي چې هغه د عقل نه خلاف عقل نه لي، دې ته معجزه وایي. خلق عاجزه کوي، مخلوق عاجزه کوي، مخلوق د دې مثل نشي جوړولی. لکه د حضرت سلیمان علیہ السلام تخت به پاوال وته بغیر د ډیزلو نه، بې د پټرولو نه، بې د ډرایور پایلټ نه، بې د وزرو نه، بې د انجن نه، بې د ټایر او ټوپ نه، دا به پاوا روانو. او قرآن شریف کې الله فرمایي لسلیمان الریح غدوها شهر ورواحها شهر باد بزغلو. د سارنا تر غرمې پورې به د یو میاشت مزل کو او د غرمې نه تر ماښامه پورې به د یو میاشت مزل کو. اوس د چا تخت بې ډیزلو پټرولو بې انجنه بې پایلټه پاوا نشي الوتلی. دې ته معجزه وایي. معجزه د پیغمبر د پیغمبرۍ دلیلی. که د پیغمبر نه څوک تپوس وکړي چې ستا د پیغمبرۍ څه دلیل دی، نو الله د دې پیغمبر په لاس یا په ژبه داسې کار وکړي چې هغه سړی وویني چې واقعي دا خو د عقل نه خلاف دی او د دې پیغمبر نه صادر شو. معلومیږي دا چې دا الله د یو طاقت ورکړ. په ترمذی شریف کې حدیث دی، یو باندې سراغ حضور پاک سره کېناست. وی دا الله رسول است پیغمبر وی ستا د پیغمبر دلیل سره وی کده د مخامه غونچک ته اشاره او کومه د اون نه راکوس شي او دلته کینی او بیا وته اشاره او کوم خپل ځای ته ورسی او به منه او بالکل منه. نبی رسول الله غونچک ته اشاره وکړه، ادا کجوري غونچک راغی او د حضور پاک د خپوت کې کېناست راکوشو، بیا وته اشاره وکړه خپل ځای ته لاړ. هغه پوه شو چې دا خدا عقل نه کار خلاف کار دی سړی وکړو. بس دا د دلیل شو. باندې سی په هغه وخت کلمه د ایمان او خدای پاک مسلمان. حضرت موسی علیہ السلام لم خدای معجزه ورکړي او پیغمبر علیہ السلام لم. حضور پاک فرمای کم پیغمبر لچ خدای سونه ډېرې معجزې ورکړي امت به ډېری، او کم پیغمبر لچ خدای سونه غټه معجزه ورکړي نو امت به غټي ډېر بای. کم پیغمبر لچ خدای داسې معجزه ورکړي چې هغه همیشئ امت به همیشئ. وی مال چې خدای کوم معجزه را کړی ده د قرآن شریف په شکل کې دا ډېر هم ده، مسائل پکې ډېر دي، احکامات پکې ډېر دي، مقاصد یې ډېر دي، امت به هم ډېر انشاءالله. او دا معجزه غټه ده، امت به هم غټي، او دا معجزه تر قیامت پورې جاری ده، ختمېدو والا نه ده. نو امت به هم تر قیامت پورې موجودي. الحمدلله. موسی علیہ السلام له خدای ډېرې معجزې ورکړې. د هر پیغمبر معجزه ګورې د کمال ده.
ځکه دا د خدای د طرف نه یو طاقتي پیغمبر سره کله چې فرعون لراغی او فرعون له دعوت ورکړي چې ته په ما ایمان راوړه. موسی علیہ السلام ته خدای وی لاړ چې اذهب الى فرعون انه طغى. لاړ شو فرعون له دعوت ورکا سرکشه چې دا سرکشي پرېنا. ولې سرکشه دی؟ ځکه زما په مقابله کې ځان ودرولې دی چې زه خدایم او انا ربکم الاعلى، رکوټ خدایم نه غټ خدایم، دونه سر اوچت کړی دی. نو لاړ شه دعوت ورکا. نو موسی علیہ السلام ورته وی الله اغي تر بسکم یو خو د اغي په ما یو بدل پورې دی، یو سړی ته مې عقل خو سوک مې ورکه مړ شوی دی، بل زما جبا ان خلی صفا خبرې نشم کولی، نو مال یو مرګري مراکا. او دریمه خبره دا ده چې زه به هغوی ته وایم د پیغمبر یم، زما خبره به هغوی څنګه مني، یو دلیل هم راله راکړه. رب العالمین ورته درې واړه خبرې برابر کړې. وی زه ته داسې دلیل به درکړم چې فرعون به ستا مخکې ټرت هم نشي کولی، او د مرګرتیا دپاره ستا ورور هارون هغه له ما پیغمبري ورکړه، ابه د مرګري مدد به د سره کوي. او دلیل به دې دی چې وی دا کونټی دې په ځمکه وغورځوه. نو چې کونټی په ځمکه وغورځوله د هغې نه یو اجدها خامار جوړ شو. موسی علیہ السلام ته ویرید، رسته شو، وی لا تخف، مه یریږه، روانه ده کونټی. چې ګوتې یوړې واپس ته کونټی جوړه شوه. او دا لاس ته دې ګریوان کې ومنډه، چې لاس یې ګریوان کې ومنډه او راویې ویسته، نو رڼه یې کوله، شغلې یې کولې من غیر سوء آیة اخرى. داسې نه چې برګې مرض پې لګېدلې، نه لکه د بجلۍ او د ډیوې په شان رڼه یې کوله. زه دا دوه دې نښې شوې. هارون علیہ السلام ورته لار کې استقبال کوه، هغه الله پیغمبري ورکړې وه، او دواړه لاړل فرعون ته مخامخ په دربار کې ودرېدل. ته څوک یې؟ لکه زه موسی یم، دا مې ورور دی هارون. او ته موسی او څه راغلی؟ تا باندې خو زمونږ بدل پورې دی، ته خو زمونږ مطلوب یې د پسې ګرځو، زمونږ سړی دی وجلی دی. هغه ورته خبرې پرېږده، زه د الله رسول یم، تا له راغلی ما، او ته الله ذات ومنه، ایمان پرې راوړه. فرعون ته دا خبره کو، زه خدایم، ته ما ته دا خبرې کې، رب خو زیمه، تا سره د پیغمبرۍ څه نښه ده؟ خولې نه ټکي ووته. حضرت موسی علیہ السلام فوراً ورته امسا وغورځول. چې امسا وغورځول یو اجدها خامار ته جوړ شو. بس خولې یې وازه کړه، چې وازه کړه په فرعون روب پرېوت او روان شو فرعون پسې. وی شی قابوکا، شی قابوکا. فرعون خو یې چې کدا خولې راواچوله، اوس به مریض مریض کې خو غټ خامار دی، زرې کونټی له ګوتې یوړې، مار له واپس ته کونټی جوړه شوه. بس روب پې پرېوته. که دا نه وي نو ممکن ده چې موسی علیہ السلام ته لاس اچولی وي، جیل کې اچولی وي، او نقصان یې وله ورکړی. من د الله پیغمبران یو او تاله راغلی یو، سرکشي دې پرېږده. زما ماشوم پیغورونه ورته شروع کړل. نن سبا هم خلک پیغورونه ورکوي که نه ورکوي؟ الم تر نربک فینا ولیدا. ماشوم موږ نه لوی کړی، پیم نه دی درکړی، ډوډۍ هم نه ده درکړې، خوراک هم نه دی درکړی، موږ سره دی وخت نه دی تېر کړی، تا سره ما څه نه دي کړی. ګوره پیغور خطرناک شی دی. چاله دې ډوډۍ ورکړه پیغور به ورته نه کې، دا ګناه. که چاله دې جامه ورکړه پیغور به نه کې. او بعض خلقو له خیراتی شی ورکړي او پیغورونه ورته کوي. قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. چاله دې شی د خدای په نوم ورکړه نو پیغور به نه کې چې ما درکړی دی، احسان به پې نه وکړه. په جبه به ورته نه وی چې دا ما تعالی هغه وخت شی درکړه مړه نمک مرداره، دا به نه وی. که دا شی د خدای دپاره ورکړي نو په ده ولې احسان خیږي، خدای به اجر درکړي. احسانونه ولې خیږي؟ نو هغه هم په احسانونه ورخیجول.
خو ګوتې خو یې نشي وروړی، ګوتې ورولم خو هغه سره خو کونټی ده، او کونټی خو مصیبت دی، غټه امسا ده او غټ مار ته جوړېږي، او چې لاس یې ترخ کې هم منډی رایي نه ناشنا رڼاګانې ختې، نو هغه پې پټک الزام ولګو، وی ته جادوګر یې، دا ستا جادو دی. وی نه دا زما معجزه ده، وی نه جادو دی، وی زه داسې کوم زه خپل جادوګر راغواړم تا سره مقابله وکړي. ډېره ښه ده راغواړه. فرعون وی جادوګر راغواړم. مصر پخوا د جادو ډک ښار و او ډېر زیات جادوګر به پکې و. جادوګرو چې کوم مشرانو هغه یې راوغوښتل، وی داسې یو سړی دی او هغه د کونټۍ نه مار جوړوي، تاسو کولی شئ؟ هغې ویل بلکل، مونږ کونټۍ خو څه کوي چې د پړي نه هم جوړولی شو. را خوشحاله شو چې دا هم جادوګردي هم کولی شي. وی ښه راځئ ورځې مقرر کړه د اختر په ورځ خلک د خپلو کارونو نوزګار او میلې ته راشي، یوم الزینه. نو هغه جادوګرو مشرانو ورته وی چې صاحب که مونږ وګټله نو مونږ له څه انعام هم شته او که نشته؟ وی بلکل انعامونه به هم در کوم، پیسې به هم در کوم، او تاسو به د من المقربین، تاسو نه به ما ته ډېر نږدې به یې، د شورا او د اسمبلۍ ممبران به درنه وزیران به درنه والم. ورځ مقرر شو، جادوګر راغلل، دنیا تماشې لره ورسېده. د حضرت موسی علیه السلام سره صرف خپل ورور د حضرت هارون علیه السلام، دو په دو، فرعون دی او وزیران دی. نن به د موسی د جادو پته لګي، دی مونږ په جادو یاری او دی مونږ په جادو د خپل وطن نه وباسي او وطن رانه قبضه کوي. د سیاسي چال دی. یخیل الیه من سحرهم انها تسعى. قرآن شریف کې الله فرمایي د هغوی پړي رسې او د هغوی کونټۍ د هغوی نه ماران جوړ شو. خدا ته په حقیقت کې ماران نو جوړ، نظربندي کړې وه، خلکو ته داسې ښکارېدل چې دا ماران دې لقېدل میدان کې. څومره مارانو؟ 1,80,000 1,80,000 ماران. موسی علیہ السلام هم پریشانی په لغونده رااله چې خدای 1,80,000 دا خو د دنیا رسې او ماران دي، او که د ما د کونټۍ نه جوړېږي دوی هم جوړ کړل، داس به څه چل کېږي؟ الله ورته وایي چې ونه یېرېږي، ګورې انک انت الاعلی، ګټه ستا ده، وغورځوه دا کونټۍ دی. حضرت موسی علیہ السلام کونټۍ په ځمکه وغورځوله. چې ویې غورځوله یو غټه اجدها ترې جوړه شوه. داسې اجدها ترې جوړه شوه چې هغې فورا فاذا هي تلقف ما یأفکون، هغې چې کوم د دروغو قصې پسې شروع کړې وې، هغه کونټۍ ټول الواق تیر کړل. په ژبه کله یو غاښ ته وړی او کله بل ته، نو چې ښه میده شي نو بیا په خوله وردننه کړي، او بعضې نرم شي وي لکه الوا شوه یا فرني شوه یا جوس شو، نو چې هغه خولې ته بنده وردننه کړي نو هغې باندې څوک شوندم نو نیغ په نیغه تېرېږي. تلقفو دا معنا بې د شخون نه او د غاښونو د چوپلو نه نیغ په نیغه چې څومره مارانو الواقع تیر کړل. او مار روان شو په فرعون پسې، چې ورغې بس هغه منډه کړه او خلکو هم غروال. خدای پاک داسه مصیبت دی تر دې حده پورې چې بعض علماء په تفسیرونو کې لیکلي دي چې فرعون نه پرتوګم پلید شو، دستونه پې ولګېد، تیزونو باران. موسی علیہ السلام ته چغې کړې شي قابو کا. په زرګونو خلک په هغه مجلس کې د یو بل د خطونه پرېوتل او مردار شو. او جادوګر خو پیږي، مولا په مولا پیږي چې دا مولا دی او که نه دی، تاجر پیژني چې دا تاجر دی او که نه دی. دا قانون دی.
ډاکټر پیژنې ماله خو به یو سړی راشي او غاړې ته به یې هغه سټیسکوپ اچولي او سپین کوټ په یې مچولي زه خو به وایم چې هلکه دا قابل ډاکټر دی خو چې بل ډاکټر راشي ورسره دوه خبرې وکړي نو پته ورته ولګي چې دا جعلي دی او که دا اصلي ډاکټر دی هر سړی په خپل فن پوهېږي جادوګر په خپل فن پوهېدل چې دا د موسی علیه السلام دا قصه جادو نه دی زمونږ دا خو جادو او جادوګر د بل جادو بندولی شي هغې څه چل ولو کې هغه جادو د سړي بند کړي هغې هغه خپلې قصې نخرې وکړې خو پوه شو جادوګر چې دا جادوګر نه دی دا د خدای پیغمبر دی او دا معجزه ده بس غیر اختیاري ټولو چغې کړې آمنا برب العالمین آمنا مونږ پر رب العالمین باندې ایمان دی د موسی او د هارون پر رب زمون ایمان دی مونږ مسلمانان یو حضرت موسی علیہ السلام کونټه راوچتا کړل واپس دا امسانه دا مارنا کونټه جوړه شو دا معجزه شو هذا کبیرکم الذی علمکم السحر دا ستاسو مشر جادوګر دی چل د ټول دخول او ذوق مالم چل جوړ کا د قسم شی مقابله جوړ کړه او تاسو چې ته پریدم لا سوخ په بدن پرې کو دا الله پارشي کې حکمتي کداغه وخت کې د مار ورمنډه کړې وي قسم دې دا فرعون به الواق تیر کړي لیکن الله وی چې نه لږ مهلت درکو صبر درکو ولې که خدای دې چې ته مسلمان کی نو صبر یې ورک نو بیا جګړه جوړه شوه نو الله موسی علیہ السلام ته وی چې زوس خوده بنی اسرائیل سره دا جادوګر مرګري دي بس پرې دا اوس علاقه او ته پرې دا وړته چرال الیال اخ مخ کی دریاب دی پول پینشته کیشته نشته ما سره بلا قوم دی او شاته خو فرعون دی ان لمدرکون اوس عمر لاندې کی الله ویلا کله اس فکر چونه کی زه مدد کو دریاب تو رسیدل بیا موسی علیہ السلام الله خدای اوس بس کونټه سره نه ده بلغه مدا سے موجوده درکړې ده چې دا دریاب ته اوس چې دریاب له کونټه یو له پکې 12 لارې جوړې شي دا بل موجوده شي اوس که کونټه اوسه کې چې یو لوی لرګي راواله په دریاب یې رو براوه قسم دې پکې لار جوړه کی 12 لارې جوړې شي پیزاس دی به وردن نشو سته پورې وتل سپکه روانو چې دیکھے فرعون را رسید ادمره پورا حرامیو چې هغه خپل خلکو ته وی زما روب مولید وی دا زما خدای دا دریاب ما توشلید نو دشمن په وړې ده جبرئیل علیہ السلام نبی علیہ السلام ته وی چې دی را رسید نو اس خو پوی دا حیوانات هم لګو خياري اپه نه راته نو هغه اس په می والا دا واګي نه اونې ولا او چک می ورکړه دنه میکړه نو چې دې څنګه را رسیدل او د دریاب دې میانست شو موسی علیہ السلام پورې وته په کونټه دې بیا دریاب له اوس یا ویلا چې ټاس شو دریاب وجنګي مکمل نو بس خدای غرق لل ټول تباش نو حضرت جبریل علیہ السلام حضور پاک ته فرمایش کوي بخاری حدیث ته جی وی دا الله رسوله وی که هغه وخت د فرعون چغې دی اوریدل وی دا دریاب د ویخ نمی او تور خطر او چتا کړه او د فرعون په داخله کې مې ومنډله اسنه چې د خدای په چې رحم راشي او دا چغې وی او خدای پاکي چې د توبه قبول نه کی علما لیکي دي نه معلومیږي چې د بدعمله سړی او د ګناګار سړی فرشتین دشمنان وي څنګه چې د خدای رحم نه او مسلمان وته خیره کوي د قرنګ فرشتیم وته خیره کوي او د غیم پر رحم نه دا د موسی علیہ السلام حضرت عیسی علیہ السلام لم خدای معجزه ورکړي قرآن شریف کې الله چې کم سړی با د برګي مرض بیمارو
هغه به په لاس راخ کې ټیک ټاک بشي. حالانکه هغه زمانہ کې برګي مرض لا علاج مرض، اوس هم داسې خاص علاج نشته. ډاکټران کوي خو 100% یقیني خبره نه ده. او چې کم سړی به د مور نه پیدا لوندو، یو سړی عارضی سترګو کې فرق راشي، علاجو کې خدای پاک یې جوړ کړي، نه چې بالکل نظر به پکې نو پیدایشي لوند. حضرت عیسی علیہ السلام به په لاس راخ کې خدای به جوړ او دینه غټه معجزه واله چې کم سړی به مړ دی براغه او پاغه مړی به لاس راخ کړ او قم باذن الله نو عبادت پامسه د ابلیس بچیو پراغه زور قبر اوچتا دا آدم علیہ السلام زوی رشاد خطا شو زور قبر چې پراغه چا وتوی دا زور قبر ته مړی جمع دکې دا جمع دې کول شي ودا الله په اذن التودرد بقم باذن الله دی جمع شو الله وتقبر وشلو تروت ساوی د جلالین محشد غلی کلی دی چروت دا نیم سر او نیم ګیره سپینو او تسوي وتوي چې تاوي چې قم باذن الله نو ما ویګنی قیامت شو. دا نیم سر او نیم ګیره می په دغه هیبت سپین شو. اوس ما بیا وجنه بیا وی خانو یو مهربانیو کا زه چې کله ما نه ساوته دا د ځنکدن سخت والی ما نو هغه د ځنکدن تاریخوالی مې اوس په خوله کې پروت دی. دا مهربانیو کا چې عثمان ساو باسن الله ته دا درخواست وکړه چې دوباره د ځنکدن د سختۍ نه بچ شم. زمانونو ډېرې خطرناکې مرحلې را روانې د ټولو نه لومبۍ خطرناکه مرحله چې زمونږ ستاسو په سر ده هغه د ځنکدن سخته ده. الله دې مستعد کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی د بدعمل انسان نه چې فرشته سو باسی دا د حضور پاک مبارک وینا ده. او حضور پاک یو بل مثال ورکوي وی لکه کما اونه چې د غنو ډکره د ازغو ډکره د غنو اونه او هغه څانګې د په دې رګونو کې خوري وي د غنو هغه څانګې او هغه اونه تر راکاږي او هغه څانګې د غنو د په دې رګونو کې راخلي کېږي. قسم دې رسول الله مبارک فرمایي وی دا ساچته وباسي نو وی دې سا سره د رګونو نه د غوخه او د وینې قطرې بار وروځي. الله دې مساعد او د نیک عمل انسان نه چې ځنکدن کې فرشته سو باسي وی دا سه مثال دی لکه یو ازغه کې د چا د خپې نه وباسي ازغه او یا لکه یو مشکی او دا هغه مشک نه یو ساس کې وبلاندې تویږي د یو مثال. نو الله نه سوال وکړه چې ما بیا الله د ځنکدن د سختۍ نه وساتي. دا د حضرت عیسی علیه السلام معجزه. ماشومانو ته به سیدونه خور ماشوم به ولاړو او ته بچې ورشه کنه جړل به ولې جان نو هغه به ډوډۍ پسې جاړم یا میوې پسې جاړم ورشه په پلان کې الماره کې د نمور الته میوه پټه خو د رضان لراوان ماشوم بلال هغه الماره ته به وخت شي به راواغش مور ویم کم زینه دې را پیدا کړ پیسې چې کم سیدونه به خلکو کور کې پټ ذخیره کړي حضرت عیسی علیہ السلام باغ سیدونه ورته خودل. دا دغه معجزه زمانو داسې زموږ د خپل پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ډېر زیات معجزې په ټولو کې غټه او لویه معجزه دا قرآن شریف دی. ولی استاسو په پویو ولی لویه معجزه ده. قرآن شریف کې چې کوم علمونه دي دومره علمونه په یو کتاب کې نشته او قرآن شریف الله نازل کړي په کوم پیغمبر دی په نبی کریم صلی الله علیه وسلم لوی پیغمبر ته بل نشته.
او په کومه میاشت کې رمضان بهترینه میاشت بل نشته په کومه شپه کې چې ليله القدر د برکت او د عظمت شپه بل نشته او چې په کوم کلی کې نازل دی مکه مکرمه دا غینه قیمتي او بهترین کلی بل نشته قرآن شریف کی وہ سورت تے سورہ 3 والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین نو علماء یو مانا خدا کئی مشہور مانا خدا دا چا اللہ وی زمان پہ انذر قسمی 3 پا عربے کی انذر توئے او انذر پا میوو کے بہترین میوہ دا یو کتاب د حیات الحیوان هغه کې د حیوانات واقعات دي هغه د حیوانات مختلف قسمونه مختلف سيزونه لیکلي دي خو په بعض ځینو کې د میوو خاصیتونه هم ذکر کړي نو هغه لیکي وي په میوو کې میوه انذر هغه میوه ده انذر په ټولو میوو کې انذر هغه میوه ده چې دا د انسان نه مخکې بل چا نه دی مسا کړی بل چا ته فایده نه ده اخیستې هغه وایي څنګه تاسو ته پته ده انذران چې د چا په ځای کې وي خلک وي پلان کې د انذر ګل دی د انذر ګل چا لیدلی دی نه هره میوه چې جوړېږي لاول ګلي د ګل نه پس د هغې نه میوه جوړېږي نو په دې ګل باندې سیبه دا مچۍ بڼېږي هغې ته خپله فایده اخلي مچان راځي هغې ته خپله فایده اخلي خوږوالی پکې وي ماشي راځي هغې پې بڼېږي هغه خپله فایده ته اخلي نو چې دا ګل نه کوم وخت میوه جوړېږي نو په هغه میوه کې دنم بیا هغه بعضې حشرات که ماشي وي او که بل شي وي هغه خپل اثرات ورپرېږدي او انذر هغه میوه ده چې د دیم ګل شته دا نه چې ګنې ګلې نشته خو هغه ګل تر ننه پورې ماشي د شاتو مچۍ او مچم په خپلو سترګو نه لیدل هغې هم ته فایده وانغېسته نورې میوې به تاله فایده درکوي خو د هغې د ګل نه او د هغې د غوټۍ نه به مخکې د حشراتو او د مارغانو فایده غشتي وروستو به دې ته فایده هلی دا هغه انټچ میوه ته دی وایي دې نه به صرف ته فایده اخلي ګل نشته امرود کې دننه چینجي کېږي سیو کې دننه چینجي کېږي په میوو کې دننه خامخا د هغې مناسب چینجي کېږي خو په انځر کې به اوسه پورې چې د چا چینجي نه لیدل خوږ خواږه میوه ده فایده پکې ډېره ده ځکه پې الله قسم خوري زیتون هغې باندې م الله قسم خوري زیتون بهترین شی دی اوس هم ډاکټران وایي د زړه مریض دپاره هغې وي د زیتون تیل استعمالوي کولیسټرول ختمي د زړه رګونه کولاوي او ډېرې فایدې یې لیکن بعض علما دا معنا کوي و طور سینین کوه تور یادوي یو لوی غر دی بعض علما وایي چې نه والتین والزیتون د تین نه انذر نه دی مراد تین یو غر دی جبل تین ورته وایي جبل تین دا هغه غر دی چې حضرت داود علیه السلام ته الله د دې غر د پاسه زبور نازل کړی لیکن دا غر دی جبل زیتون ورته وایي په بیت المقدس کې معنی څه شوه زما د په هغه جبل زیتون قسمی چې کم جبل زیتون سره ما د پاسه ما عیسی علیه السلام ته انجیل ورکړی دی و طور سینین هغه کوه تور باندې زما قسمی چې په کم کوه تور کې ما حضرت موسی علیه السلام لا تورات ورکړی دی وهذا البلد الامین او په دغه خار د مکې مې د قسمی چې په کم خار کې ما حضور پاک لا قرآن ورکړی د تین صفت یې ونکړه صرف و تین استعمال شو جبل تین د زیتون صفت یې ونکړه جبل زیتون صرف زیتون وی تور سینا صفت یې ونکړه او دغه خار چې قرآن پې نه پکې نازل دی هغې سره د امین لفظ استعمال
هذا البلد الامین، اغا خار باندې مې قسمی، کم خار کې مې حضور پاک لا قرآن ورکړی دی، امن والا خار، حفاظت والا خار، من دخله کان آمنا، چې څوک ورننه وتل دی محفوظ شو، ستا وینه به پکې محفوظی، ستا عزت به پکې محفوظی، ستا مال به پکې محفوظی. نبی علیہ السلام فرمائی چې کبل دی یو شی اومونته دا غي جدا طریقه ده، او که په مکه کې یو شی اومونته ابا ګورې زر په خپل استعمال کې نه راولي، لقطه چې وته وي دا غي جدا طریقه ده. قسم دې قرآن غوندې عظیم کتاب خدای مونږ لرا کړی دی، د نبی علیہ السلام عظیم معجزه ده چې لولې کنا یو عجیبه خوند دی پکې. دا مشهور قاری دی، قاری عبدالباسط صاحب تیر شوی د اسمړ دی، تاسو سره په کیسټو کې د تلاوت بای ما دو ځای د تلاوت ډېرې اورېدلې به ذات. یو د الله غلی د سنهری مسجد ته پیښور کې د قاری فاضل الرحمن ته مخ کې تلاوت او بیا د اوسم مصریان قاریان وغیب ته مخ کې تلاوتونه بیا د تلاوت او سورته قاف. دا کیسټ جدا आवाज او مخامخ جدا د خدای یو د وینا انداز ورکړ. او یو ځل ما اورېدل په اسلامیک یونیورسيټي کې دا فیصل مسجد کې دا حسن قرات مقابله و، هغه کې د تلاوت کړ. نور قاریانو د مصر، پاکستان، د افغانستان، د ډیرو ملکونو قاریان راغلي، هر یو قاری لګ لګ تلاوت وکړ. د لاهور یو قاریو هغه ډیر ناشنا تلاوت وکړ، ډیر سپیشل مزیدار خپل आवाज. اخره کې وی قاری عبدالباسط به تلاوت وکړي. یا صاحب چې هغه تلاوت د کوم کنه چې ما په جون کې دومره خشته आवाज د چانه دی اورېدل. نو دا قاری عبدالباسط وی د مصر بادشاہ جمال ناصر د روس بادشاہ د مصر په دوره راغلی. دا غروس د بادشاہ نوم خروشچیف و، چې په دوره باندې راغی مونږ عمرالو د معززین د خار خلق راغواړي نو ډوړی کې خو دی شو. وی د جمال ناصر د روس د بادشاہ ته وی خروشچیف ته چې صاحب یو کلام د تورو هغه وی وره مونږ وی دا بادشاہ یو بل ته موسیقي او دا ورین. وی ما ته جمال ناصر اشاره وکړه چې عبدالباسط د قرآن شریف تلاوت شروع کړ. وی ما د تلاوت په انداز په اراده نوم تلی. ما وی چې خدای دا خو نور کله خو چې د تلاوت کوم خو مسلمانانو ته تلاوت کوم، دا خو روسیان دي، دی خو نه خدای مني نه رسول مني او نه قرآن مني، دي ته څنګه تلاوت وکم. وی خیر هغه ما ته چې تلاوت شروع کړ. بس وی ځان می تیار کړ د قرآن شریف تلاوت می شروع کړ. مې ډېر خوند دی راک او لکه سوچ اوس کومه چې عبدالباسط نور کله ستا قرآن تاغه خلق ناستی چې دا قرآن هم نه لري، قرآن خدای مني. نن هغه خلق ورته ناس چې قرآن غوسه کې خدای نه مني. وی داسې خوند دی راک په دومره جوش می تلاوت وکړ، جلا را आवाज می بند شو. زه خو په ټوله دنیا ګرځېدلم، هر کلام مې د موسیقۍ سره اورېدلې، ترنم مې اورېدلې، دومره مؤثر کلام ما چېته نه دی اورېدلی. دې خو زما په دې زړه کې کرښې پیدا کړی. وی دا د الله زما د الله کلام دی کنه، د خدای خبرې دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم له د نجران وفد راغی، عیسایان. حضور پاک وته د قرآن شریف تلاوت شروع. زه کله ویما چې رسول الله مبارک به د قرآن تلاوت کو چې هغه به څونه مزیدار. اخو الله منتخب کړی دی له قرآن لکه څومره خوند به پکې. نو چې څنګه تلاوت شروع کړو نو هغه عیسایان، هغه خلق چې هغه د نجران وفدو سترګو نوخ کې روان شي. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ ترى اعینهم تفید من الدمع مما سترګو نوخ کې روان شي. او پیغمبر علیه السلام د مکې نه طائف ته چې
چې پلار دی او ځکه سار وختي ته د مانځه وخت پر راغی نو صحابه ته د جمع منس کو د سار نو تلاوت د قران شریف په پکې وکړه نو د عراق کې یو علاقه د نصیبین داغي پیریان ګرځیدل پیریان یو بل سره میټینګ وکړ پیریان به مخکې اسمان ته ختل په دې وریاضو کې به ناستو بره به ختل نو چې الته به فرشتو کومې خبرې کولې چې فلان کې الله به خبر کړل کنه چې فلان کې به مري دا چل بکیږي دا چل بکیږي نو دې پیریانو به هغه خبرې راغلا کړې نو د دې پیریانو چې کوم عاملانو کاهنان بو جادوګرو هغه ته به خبر رسول هغه به خلکو ته دا بکیږي خلکو به هغه کار به خامخا کېده اوس پورې خو به بره مونږ اسمان ته ختیدو وریاضو کې به ناستو اوس چې لږ بره خیجو نو شغلې راځي څه چل پیښ دی پیریان خواره شو خواره کلی په دنیا په ګټونو ګرځي بخاری شریف کې حدیث دی وګرځي معلوماتو کې چې دا څه چل شوی دی مونږ چې بره خیجو په مونږ شغلې راځي سوځو څه چل شوی دی نو د عراق د نصیبین علاقې پیریان مکې ته متوجه شو څوک یو خوا څوک بل خوا څوک ځنګل او ته چې دا معلومات وکړو ته پوسونه څه چل شوی دی چې مکې ته رالل دقه د مکې نه بر حضور پاک د سار مونځ کو او د قرآن شریف تلاوت یې کو په منځ کې صحابه وته چې قرآن یې واورېد که نه او دا مونږ چې بر اوس نه شو تللی او په مونږ شغلې راغورځېږي دا د دې قرآن د وجې نه او چې څنګه د پیغمبر علیه السلام قرآن واورېده ولې د قرآن د وجې نه خدای د دې قرآن حفاظت کوي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه څنګه دی تنزيل من حكيم حميد دا خو رښتیا ده الله پاک بالکل مکمل پیریانو شیطانان د برختونو بند کړل ولی دا قرآن چې بره فرشتي اوري او نبی علیہ السلام له وروړي نو اسنه کې دا اوی ووري دا پیریانو شیطانان او اوی چې تخپل ساحر جادوګر ته یوسي دلته به نبی علیہ السلام د قرآن تلاوت کې التباب کوي خلک به چې ته کې حوال ته کې غبل هم کوي کنه بس د قرآن د حفاظت لپاره بند شوت وي شغلې پر راځي اوس بره نشي خته نو چې دې څنګه د پیغمبر علی السلام قرآن وورېده ګوره پیریانو نو ته حضور پاک دعوت ورکړی دی چې وورېده او مونږ سلام وګرځاو بس دی ورل او په پیغمبر علی السلام ایمان راوړ خدای مسلمانان واپس لار العراق تنسیبین تقوم تسوي یا قومنا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به یو ناشنا تلاوت مورد چې خلق نیکه تبلی نو مونږ ور باندې ایمان راوړل دا معجزه شو او اوس ته یو نوې د قرآن شریف اعجاز خې سو کاله مخکې په امریکا کې یو جوړه مسلمانه شوه صالح پاکستانی مسلمانو د مخکې نه خو خدای مسلمانه شوه د خدای عیسایانه دا خدای وی چې زمو د خاون یو بل سره دوستانه تعلقات په امریکا کې دا شی ډېر دی الک وی دا مې ګرل فرند جنې دوست او جنې وی دا مې بوای فرند الک دوست مې دی او یو بل سره تعلقات او ګیر چا پیره ګرځي ازادي ده پکې ولې د مارونو خپکیږي ما ولې د موبایل او د انټرنیټ او د فیسبوک د برکت نه د لکانو جنکو دوستانه ګورې دلته جوړ شي دا لوی فتنه د لوی قسم د موبایل او انټرنیټ نن په مخ د زمکا لوی فتنه ده دې کې ځان ساته ګورې جنکولا او دی وړوله موبایلونه مور کوي دا د خدای د قهر نه خده د خدای د قهر او د غضب نو دا الک او د جنې دوستانه ونو دا الک دی او یو سٹور کې بابوګان د الک دی جنې ته ما سره وادو کا
جنې ورته مور پلار سره به سلا وکړم. جنې چې مور پلار سره سلا وکړه نو مور پلار ورته وی چې ورسره نکاح وکړه، خو دا پاکستانیان لږونه بې وفایي اسنه چې فایده ده نه والي بیا دې پرېږدي. جنې ورته وی چې ښه نو دې هلک باندې یو څو شرط ولګول. وی تا سره واده کوم خو یو شرط به دی چې زما ستا واده وشي ته چې کوم ځای اوسېږې زه به د سره هلته واده شم در به شم، خو د هغې هفته نیمه پس به ته دا خپل فلیټ پرېږدې، هلته خلک فلیټونو کې اوسېږي، دا کور به دې پرېږدې او زما کور ته به ځې، زه به تا سره نه اوسم، هغه هفته نیمه به تېره کړه بیا ما له راځئ هلته به اوسېږو. دویم شرط به دی چې ستا به د خپل مور سره پلار سره رونو سره دوستانو سره تعلق ختمه، دا به پرېږدې قرباني کوې به زما مور پلار دوستانو سره به تعلق. دریم شرط به دی چې زما اسلام نه ډېر لوی نفرت دی، ما ته به دا نه وی چې مسلمانه شه، زه به تا ته دا نه ویم چې عیسایي شه، ستا خپل مذهب زما خپل مذهب. څلورم شرط به دی چې د اتوار پر ورځ به ما چرچ ته بوځئ، د عیسایانو عبادت خانې ته ګرجه او چرچ وایي، زه به هلته خپل عبادت کوم، دا به ما خامخا بوځئ، که ته را سره دننه کښېنې او که بعد. دا هلک مې دا جینۍ مې خوښه وه نو ما ورسره دا شرطونه ومنل، واده مو شو. ودونه هلته عدالت کې کېږي، لاړو ستام کاغذه مو لیکه، واده وشو، نکاح وشو. جینۍ ما ته را واده شو، هغه خپل فلیټ کې مونږ څو ورځې تېرې کړې او د شرط مطابق ما خپله کډه کوډه واغېسته او چې دا کوم ځای اوسېده نو هلته ورپسې لاړم، یو شرط خو مې پوره کړ، دې سره اوسېدم. دې زما د موبایل نه او زما د ډیری نه چې څومره زما نمبرې وې د دوستانو یارانو مور پلار پتې هغې ټولې ختمې کړې. پلار سره مور سره رونو دوستانو سره مې تعلق ختم شو. او د دریم شرط مطابق د اتوار پر ورځ به مې دا خپل عبادت خانې ته بوتله، دی به د خپل انجیل شریف تلاوت کو، زه ورته کله دننه ناستم او کله بار، بیا به مې راوسته او سار به خپل سټور ته یو ځای تلو، بیا چوټي شو واپس بد. نه دې ته ما وی چې ته مسلمانه شه او نه دې ما ته وی چې ته عیسایي شه. ډېر خوشګوار تعلقه مو د مینې 3 کاله ډېر ښه وخت تېر کړ. وی 3 کاله پس یو ځل تلم سټور ته، دې ښځې مې چوټي کړې وه، چې زه واپس رالم نو دې ښځې مې خاکروب راوستی و، دا جاروکه او د دې فلیټ صفحه یې کړې وه، دې ټول سنډلې وه. نو مونږ خلقو چې زیاتې رسالې وي اخباري هغه چېرته اوبو کې وغورځوو یا وسوځوو، یې چېرته یو طرف ته وغورځوو یا ښخ کړو، الله نه دی پکې. امریکا کې برطانیه کې دا شی نه، هغې یو ډیران غوندې شي وي ډسبل ورته وي هغې ته غورځوي او بیا د کمیټې ګاډي راځي هغې یې وړي. وی چې څومره زیاتې اخبارونه مونږ کتلي وو، رسالې م کتلې وې، هغه ډایجسټ یې زما دې ښځې هغه ډیران ته ډسبل ته غورځولې وې پالتو. چې رالم ښځې تاج او ډسټینګ کړی دی، څوک خاکروب دی راوستی دی، ما صفایي وکړه، چوټي مې ونه راشه دا کار به وکړم. مور پلار را کړی و بس رومال کې برکت دپاره او ما ځان سره وړی. دا هلک وایي مونځ هم نه راته، یو اختر او بل اختر به جومات ته تلم، اب هم د دوستانو د ملاقات په غرض تلم چې دوستان را جمع کېږي د اختر جومات ته، نو هلته خو جوماتونه لرې دي ملاقات به وشي. مونځ نه راته خو چې خلک به سینګ ښکته پورته کېدل هغه چل به مې کو. وایي په ژوند کې مې چېرته روژه م نه ونیولې، شرابونه به مې څکل او بدعملۍ به مې کولې. یاره وایي په سوچه طریقه کلمه م نه راتله، هسې په نوم مسلمان وم. یعنی چې د قرآن شریف ته مې وکړه، ځای ته مې وکړه د قرآن شریف نو، ښځې ته مې ویل ښځې دلته رومال کې یو شی تړلی انشتا ویو تا 3 کاله کې هغې له ګوتې یو نه نو ما وی دا به فالتو وي، نو ضرورت په دې ورته نی. نو چې فالتو څیزونه مې ښکته هغه ډسبل ډیران ته غورځول، امیم پکې غورځولی دی. وی که دا مې ورځې مې ورټک نارې کړی. مسلمان چې صرف په نوم مسلمان مې که نه، دله به د الله په نوم د رسول په نوم
او د قرآن په نوم د جمعات په نوم په بیزته بدل غصه خامخا راځي او کله د زړه کې د خدای رسول کتاب قرآن د بیزته متعلق څه کشکړه په مراد له دا مسلمان دي چې دا مې اورېدل دغه مې ټک نارې کړې خپه شو خدای زما دا الله عظیم قرآن د دې 14 چت نه ډېر ته شغال شو دا سو شو الله منډه مې کړې په پورو را کوزې د ما 14 چت نه چې رااله ما غډېران مې لټاو دا خو چې د کمیټې گاډي نور راغلي دا غي د پاسه نور خلکو غندونه غردول میاس کې هغه قرآن شریف راووته روچت مې کا خورې دوړې مې ته وسندلې او داسې به اختیار مې دي سینې پورې ونیو او په چغو په جړا شو چې دا قرآن نه مظلومیت ته مې وکتل چې د سره سونه ظلم شو او دا سوچ کوم چې دا خو ما د الله کتاب دی هغه 14 چت نه را خطا شو دا به الله سونه نن خپي دا سو شو بس به اختیار چغه وام جارم او قرآن کله سینې پورې جوختو کله کوچوندو لولم کله تندی لولم او ډېر مې اوجړل او لکه سوچونه کوم چې دا سوچوي خدای دا قرآن مې راواغشته او مې سندو بر راو ختم و چې راو ختم دې خضر منډه کړې ما تر غاړه وتله او ما ته دا خزه وای چې دا خدای لپاره ما ماپ کا او دا زمانه زیاته جاړي زم چغي وام جاړم دام جاړي او چغي وای بایګار دا خدای په نوم ما معاف کا ما ستا مقدس کتاب ډیران ته ورزولې ما ډېر لوی ظلم کړی ما زیاته کړی ما معاف کا وزو ته چې خدای غلطی ستانه د زماده کدی درې کاله کې ما دې لا اسم ګوته وړې وتا باندې ورغورځولې کما ته دا رومال سندلې وتا بیا ګوته نه وړلې کما خپل کړي وتا چې تا ورځاو خدای کاله کې دې تماخ په نظر نه دی کتلې نو تا په د فالتو شي ګمان کو دې ورځونو غلطي زماده ستانه ده وی خدمات وی چې نه غلطي زماده پکار دا و چې تا نه مې تاسو کړي وي چې دا وګورم کنه ضرورت شته کې نشته یم زما غلطي او دا وی زما غلطي دا خدا جاری وی ما ته چې خدا خبره پرې ده خو مهرباني وکا ما خپل عالم لبوز اسکالر وتا غي وی ما مسلمانه کا ته مسلمانه یا خدا ته سیک مسلمانه گی وی پلارا تنور قصه کو خو مهرباني وکا ما مسلمانه کمړه نشم الا شاب سمره زرچ کی دي شما بوزا کمړه مړه نشم ما مسلمانه کا ما دا الله د دې کتاب ډېر عزت کړی الله مې غواړي چې دا عالم دې سینې پورې ونی سمونه او جاړه او دا خپل کما دې کتاب نه ما پیو غواړم خو زه غیر مسلم ما ته پته لدی له ګوتې وړل مال خنه دي ما زه مسلمانه کا چې دې کتاب نه ما پیو غواړم دا دې سینې پورې جوخ کوم دام جاړو زم جاړم گاڑی میں سٹارٹ کو روان شو جماعت ته چې دور رسو خدای په دې خو مې پوي کړي چې څنګه مسلمان دی څه چلو شو وی ما تر اخذ وی چې سړیا د خپل لکه انقلاب انما دغه دنیا زما بدل هغه خزه نیم چې مخ کې وما تا ته چې ما وی چې محکته وګورو تا منډه کړې نو ما په دا کالکیا کې راته کتل ما وی چې دا خاوند څه قیمتي شی مې جوړ غردولې دي نیم خبر چې دا کتاب دی قرآن دی نو چې تا دا کتاب را واغشته او روچت ته که د دې یو غونډس کې رڼا روچت شو زما زړه دا وی چې دا د مسلمانانو رښتونی کتاب او دا الله رښتونی قرآن لمې وی چې په دې اوسې ما دا مسلمانه چې دا قبول کا دینه ما پیو وی هغه جمعه ته مې ورسوله وی زما د خزي دا مولا صاحب په خله کلمه شهادت وی خدای مسلمان اکلا وی زم برای نام مسلمان او مام کلمه تجدید نو کده ایمان دا خزه سوی نیوته آل ول وی ټوله دنیا وی په ټوله دنیا کې واحد زاغه خزیمه
چې نه ماته چا د اسلام دعوت را کړی دی، نه مې د قرآن ټرانسلیشن ترجمه کتلې ده، نه مې اسلامي لیټریچر کتلې دی. ټوله دنیا کې واحد هغه خدم چې ماته الله صرف د قرآن شریف په کتو ایمان را نصیب کړی. هغې نه پس په امریکا کې قرآن یاد کا حافظه شوه او په امریکا کې علم کا عالم شوه او خاوند دی وی چې ماله کلمه نه راتله مام شروع کا خاوند نن حافظ دی او عالم دی سکالر او دا خدای وی زما او د خاوند د برکت نه موږ ځان خپل اسلامیک سنټر جوړ کړ دارالعلوم په امریکا کې. زما او د خاوند د برکت نه الله پاک په زرګونو کافران مسلمانان کړ قرآن بولیا ترنه پورې الله وی قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ټول دنیا یو ځای شي د قرآن مثل نشي جوړول. دا داسې معجزه ده. فاتوا بعشر سور مفترض زي لس سورتونه جوړ کې لسم جوړ نکړي شو. اخره کې وتسوي وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين. زید یو رکوټي صورت برابر جوړ کې تنه پورې چا جوړ نکړي شو. ولې معجزه ده. د معجزې مثل څوک نشي برابرول. قرآن کې چې د پخوانو قومونو کوم واقعات دي رستنی کوم حالات دي د دنیا نظام د آخرت د جنت د دوزخ ذکر احکامات انفرادی اجتماعی میراث جون تجارت بیع شراء سنگ بکے خد سر بچو سر بجون سنگ تیرے مز عبادات عقیدہ اخلاق ڈک کتاب نمرازین کتاب من لخدیرہ کرے. لیکن حضور پاک سوئی اللہ وچے کم انسان قرآن پریخو او دا قرآن نے لیوے پا بل کتاب تکیو لگولا دا گمراہ دے. دا قرآن بے دا قیامت پر دا مرے دا نسی او دا خدای دربار تا بے رکھے ممدن قرآن پریخے اب کہی گئے ما آغا خبر بکوم چے ما بلیدی او ما تا بپتی نن من دو سمر توجہ چے اخبار لورکو دونم قرآن لورکڑی دا سمر توجہ چے من ڈائجسٹ لورکو دونم قرآن لورکڑی دا بچو تا چے من دا سکول او دا کالج کتابون لسونا توجہ پیدا کو شاو بچے اللہ شاو ٹیوشن ولا نیسو شاو داز دکا رشتیا ہوئے بچی باندیم دا قرآن دا پردون محنت کرے دے کمی پیسے چی من پخپلو بچو دا دنیا دا پارا لگو پبلک سکول پبلک کالج پبلک یونیورسٹی کے پہ کم پیسے لگو رشتیا ہوئے دا دے سلم و ضرم ایسم بچی باندی دا قرآن دا پارا لگو لا کم ٹیم چی مونگ نن موبیل لور کو دونا ٹیم مونگ قرآن لور کڑے دے نا کم پیسو باندې چی مونگ موبیل اخلو پا دقا پیسو مونگ چتا قرآن باندې خرچ کڑی دی نا مونگ قرآن پریخ دے قیامت پرد با اللہ وی یا ربی انہا دے خلقو خود شاعت غرزولم سنگر لکا قرآن محجورات میر میں شوایت قرآن خودی پریخے ہو چاہتے غرزول قالت سنجری قومی اتخذوا هذا القرآن محجورا چاہتے غرزول یا بنی بچکئی سوچی صورت تبارک الذی وی نبی علیہ السلام فرمائی قبر کی بے دا پاسا پی وزر دا مرغے پا شکل وی وزر بخوری کی او چی عذاب فرشتی رازی نا دلب عذاب نور کے دا زما تلاوت کردے دے او سو بگریوان ننیسی راکاگی با اللہ پا نسوارو چی سمر پیسے لگولی دی دمرم پمانے دی لگولی پا سگرٹو چی سمر پیسے لگولی دمرم پمانے دی لگولی او په بچی چې د دنیاوی تعلیم د پاره کم لکونه لګولې دي کنه نو په مې 15 پیسې نه دي لګولې لاس کال او شل کال او دیش کال او 50 ختم اخر سره بسکه اخو نه ختمه دی ولا جو زما قسم په خدای نبی علیہ السلام فرمایو قرآن کې ذکر دی دا خلک یا الله دنیا ته واپس ولېګا ته چې سوي کو خدای ته ولېګا مونږ دنیا لا الله وي بس پرې دوس مخ کې ګوره دنیا د تل نشته
لږ مهرباني وکړه بچیم ځان سره جمعات ته راولې په خپل امراشه او د قرآن تلاوت شروع کړه کوم طرف ته خلک لاړل تلاوتونه پاتې دي نشته ټول موبایل اخبار دی او رساله ده او سار وخت خپل کاروبار دی او منډه ده او ماسخوتن لا پیدا کېدل دي سکه کوم طرف ته سوچ ته د خدای حق مانی کنه مانی د بچی حق مانی د دنیا حق مانی دنیا نه خدای نه مانی کوي سکول کالج نو یونیورسيټي نه خدای نه مانی کوي خو سناسه خدای بوري دوی وسه خو وای قرآن خو وایا کنه قرآن ته توجه نشته ودونو کې زمون ګناهونه په خادو کې ټنګ ټکور په ودونو کې زمون د خدای خپکاو په مړو کې خدای خپکاو د دنیا په جون کې مون خدای خپکاو د خدای قرآن ته توجه نشته تلاوت نشته نه په خپل نه په بچو زنانو په خوا په کورونو کې کوسه غوي سره موبایل په دوه لاسونو نیولې ټکا ټوکا